السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یولسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا 950 آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. دماغیر عزت مند اوریدن کو اللہ رب العزت فرمائی قل اے پیغمبرہ تدی مشرکین و تویا مشرکین و بدا سے کول چه کوم شی به خپل خوخه وا هغه به حلال کړو، کوم شی به خپل خوخه نه وا هغه به حرام کړو. یعنی خپل خوخه باندې به دغه د الله تعالی رزق دا به حلالولو حرامولو وي. او صرف مشرکین نه، اوسم چې څوک دغه کارونه کوي نو هغه ته عمدغه خطاب ده. لکه مثلا نن سبا څه خلق راوتی دي چې دوی حدیث نه مني، هغه وایي چې مئی چې دا فش مچھلی دا حرام ده. نو دا خبره دو بالکل ځان نه وکړه. د دې مئی د حلال او ذکر نبی علی السلام په حدیثو کې کړی دا، چونکه دوی حدیث مانی نه نو ځکه دوی یې چې دا حرام ده بغیر ذبح نه دا حرام ده. الان کې نبی علی السلام واضح حدیث تا چې د دریاب او به هم پاکی دي او د دې کې چې کوم میان وغیرہ دي دا هم پاک دي، دا هم حلال دي. دا یو بل حدیث ته چې یو صحابه کرامو یو ډله نبی علی السلام په سفر باندې استولی و، هغه ته د دریاب په غاړه باندې یو لوی مئی ملاو شو چې هغه نامه او عنبر، هغه مئی څو ورځې وخوړلو. واپس شراغلو نبی علی السلام ته دا خبر وکړه. نبی علی السلام ورته ویلو چې دا یو رزق الله طرف نه چې الله تاسو ته در کړو، یعنی دا تاسو د پاره حلالو. او اوس خلق را پاسې د لغو وای چې مئی حرام ده. دا عمدغه خلق دی د کوم خلقو ته چې الله دا خطاب کوي. الله فرمایي قل تورتوي اے پیغمبره ارایتم ما انزل الله لكم من رزق، آیا سوچ کړی دا تاسو په هغه څه باندې چې الله نازل کړی دا تاسو د پاره رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، نو بیا تاسو جوړ کړل د هغې نه څه حلال او څه حرام. یعنی یو شی به الله نه وي حرام کړی ته به وایې چې دا حرام ده، یو شی به الله حلال کړی وي او ته به وایې چې دا حرام ده، یو شی به الله تعالی حرام کړی وي او ته به وایې چې حلال ده. نو قل ته ورته وایه پیغمبره الله اذن لكم ام على الله تفترون، ورته وایه چې آیا الله تعالی اجازه درکړې ده تاسو ته یا که تاسو په الله باندې دروغ تړئ. دا خو په الله باندې دروغ تړل دي چې تاسو خپل طرف نه یو شی حلال کی او بل شی حرام کی. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، او ګمان څه ده، یعنی څه ګمان ده دی هغه خلکو چې هغه الله باندې دروغ تړي یوم القیامت قیامت پورې ځمانه، یعنی قیامت پورې چې بدوی څه کوي یا قیامت باره کې دوی څه خیال ده. دوی به قیامت هم نه مانی، دوی به حساب کتاب ورځ نه مانی، ځکه چې خپل مرزي کوي په دنیا کې. نو چې په دنیا کې خپل مرزي کوي نو دې مطلب خدا ده کنه چې ته قیامت نه مانی او ته قیامت نه یریږي. ویم مطلب دا ده چې قیامت پورې چې الله ته به څه جواب ورکوي چې ته خپل طرف نه یو شی حلال کی خپل طرف نه یو شی حرام کی. ان الله لذو فضل علی الناس، بشکل اختلا خامخ خوند فضل په خلق باندې، الله په خلق باندې مهربان ده.
الله تعالی یو شی حلال کړی دا خلکو د پاره جایز ده ته ولې وایي چې دا حرام ده ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر په دوی کې هغه شکر نه ادا کوي دا الله نعمت بوي ابي مونږ ته راکړی دا هغه شکر مونږ نه ادا کوو بلکې په ځان بند کو چې دا حرام ده یو مطلب دا ده دویم مطلب دا ده چې دا الله تعالی هر یو نعمت چې دا داري سکتا څومره الله مت نعمتونه راکړي دي خو مونږ د الله شکر نه ادا کوو مطلب دا ده چې هغه نعمتونه مونږ د الله په لارې کې نه استعمالو صرف د دنیا غرض د پاره استعمال کو صرف फायदा اور نواخلو او د الله شکر ادا نه کو د الله عبادت ونه کو د الله تابعداري ونه کو د پیغمبر تابعداري ونه کو نو دام نه شکرې شو لکه نو د دې آیتونو خلاصہ دا شولا چې یو خو انسان ته دا اجازت نشته چې وایي چې دا شی حلال ده او دا حرام کوم شی چې الله او د الله پیغمبر حلال کړي دغه حلال ده کوم شی چې الله او د الله پیغمبر حرام کړي دغه حرام ده بس دې کې چاته اختیار نشته دویم دا چې څومره د الله نعمتونه ریمو باندې په کار دی چې دغه شکر په داسې صورت باندې ادا کو چې د الله نعمتونو بدل کې مونږ د الله عبادت وکړو مونږ د الله خبره ومنو مونږ د الله نه فرمانی ونه اوس ترجمه ته متوجه شو قلت ورتویا پیغمبره ارایتم آیا سوچ کړه د تاسو ما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دا الله لکم تاسو د پاره امر رزق د رزق نا فجعلتم منه نو جوړ کلو تاسو د هغه رزق نا حرامن څه شونه حرام وحلالا او څه شونه حلال قلت ورتویا پیغمبر الله آیا الختلا اذن لكم اجازت در کړي دا تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين او څه د ګمان د هغه خلکو یفترون چې تړي هغه علی الله په الله باندې الکذب دروغ یوم القیامت د قیامت ورځې په باره کې ان الله بشکل اختلا لذو فضل خامخا خوند فضل دا علی الناس په خلکو باندې ولکن اکثرهم لیکن زیاد خلق د دوی نه لا یشکرون د الله شکر نه ادا کوي الله د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا